دا د عربی لفظ دی، د دې پښتو معنی ده پرهیز. څه شی؟ پرهیز. او عالمان اکثر مترجم لیکي هم لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو پرهیزګاران شي، پرهیزګار جوړ شي. پرهیز محترم مسلمانانو، پرهیز معنی ده چې یو سړی یو ډاکټر له لاړ شي، یو ډاکټر له لاړ شي او هغه ډاکټر ورته دوای ولیکي او دا دوای نه وروستو دې مریض ته پرهیز ولیکي چې دا به نه خورې، 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 داسې به نه سملې، داسې به منډه نه وې، داسې به نه ګرځې، داسې به دروند شی نه اوچتې. دا د دې مریض پرهیز دی. د څه نه؟ یعنی که دې مریض دا پرهیز وکړو دې دوای سره، نو دا مریض د دې مرض د ختمېدلو څه دی؟ سبب دی. دا پرهیز د دې مرض د ختمېدلو سبب دی. نو تقوا دا پرهیز دی د هغه کارونو نه کم چې الله څه کړي دي؟ منع کړي دي، د هغې نه پرهیز دی. نو کله چې دا تقوا حاصل شي سړي ته، نو بیا د دې ثمرات انسان ته ملاویږي، مسلمان ته د دې ثمرات ملاویږي. او د دې اوه ثمرات قرآن ذکر کړي دي. اوله ثمرت قرآن کریم داسې ذکر کړي دي. الله وایي ګوره کم سړی چې تقوادار وي، معنی څه شوه؟ ځان د ګناه کبیره او صغیره نه ساتي، د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي. نو د دې فایده څه ده؟ فایده دا ده، سورت انفال کې الله وایي غالبا آیت نمبر 1 دی، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا. يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، النصرة من الله، النصرة من الله. د الله د طرف نه هر وخت کې به د دې بنده سره الله مدد شامل حال وي، الله مدد بسې شامل حال وي. هو شرط تقوا شرط دی. ګورې ښه، دویم نمبر د تقوا ثمره چې کوم ده هغه سره وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سورت طلاق کې راځي که نه؟ آیت نمبر 2 او 5 کې الله وایي وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سونه چې مشکل کار کې، سونه مصیبت کې تراګیر شوی، په غمونو مصیبتونو مشکلاتو کې الله جل جلاله په هر مصیبت کې، په هر غم کې، په هر مشکل کې به الله تا ته د اسانۍ لار درکوي. الله پاک به تا ته اسانۍ لار درکوي. دا تقوا دویمه ثمره ده. او دریمه ثمره د تقوا چې کوم ده هغه نجات من النار دی. الله پاک د تقوا د وجې نه خلق څه کوي؟ د جهنم د اور نه بچ کوي. او سورت مریم کې راځي، سورت مریم آیت نمبر 3 کې الله وایي وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت د هغه چا ځای دی چې څوک دنیا کې د الله نه یریدلی وي، الله نه څه کړي؟ یریدلی وي. او کنه سورت رحمان کې مرازی کنه الله وایي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. د تقوا د وجې نه د تقوا ثمره دا ده چې الله جل جلاله په جنت کې انسان ته جنتانی، دو خوشحالیانی ورکوي، دو جنتونه ورکوي، دو خوشحالیانی ورکوي، دو خوشحالیانی ورکوي. پوه شوې؟ او دغه رنګې څلورمه ثمره د تقوا چې څوک تقوا اختیاري الله څه ورکوي؟ وایي الله پاک د دې بنده هر یو عمل قبلې خپل دربار کې. سورت مائده کې راځي که نه؟ په 20 نمبر کې الله پاک وایي وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. د قابل او د حابل واقعه چې ذکر شو په منځ کې الله پاک څه وایي؟ د هر څوک چې تقوا کوي د الله د هغې هر یو عمل په خپل دربار کې قبلې او منظوروي. او دغه رنګې چې څوک تقوا اختیاروي، د الله نافرماني پرېږدي، نو وی الله جل جلاله دغه کس ته د توبې توفیق ورکوي، د ګناهونه ختموي. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. سورة طلاق 5 نمبر آیت. يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اجر هم بڑاوي د عمل او الله پاک د ګناهونو سره ختموي. او دغه رنګي بل ثمره د تقوا دا الله جل جلاله
ويرزقه من حيث لا يحتسب. نن په دې تمامي دنیا کې مسلمانانو کومو تاسو نظر واچو هر یو سړی رزق پسې وړون شو. هر یو سړی دا خواهش دی دا تمنا ده چې زما کاروبار کې برکت وي زما کاروبار دې بڑاو شوي. څوک یو پسې ګرځي څوک بل پسې ګرځي څوک تعویذونو پسې وګرځي او څوک پیرانو پسې وګرځي. هلکه راشه زه تاته د قرآن یو وظیفه وښیم د قرآن یو نسخه وښیم هغې سره په کاروبار کې هم ترقي ملاویږي په مال کې هم ترقي ملاویږي رزق کې هم برکت او ترقي ملاویږي. دکان کې کاروبار چې ترقي څنګه کوي کاروبار ترقي څنګه کوي الله وی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله جل جلاله وی چې کله ته زما نافرمانی پرېږدې زما مخالفت پرېږدې زما هغه